څوک چې د خپل مور او پلار سره دومره مینا کوي چې د الله مینه پکې پایمال کړي دا سړی مشرک دی. چې یو سړی د خپل ښځې سره دومره مینا کوي چې د الله مینا او محبت پکې پایمال کړي دا سړی مشرک دی. بعضې خلک چې ښځه ورته ووایي چې الکه ګیره به خره ګیره به کټکئ کلین شو وکئ نو که چېرته د ګیره پرېښې وه او د ښځې د مینې د لاسه د ګیره وخوری دا سړی مشرک دی او دغه مشرک چې دی دغه سړی کافر دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرہ آیات نمبر 21. مخکې د دریو ډلو ذکر وشو. یو هغه صفا مسلمانان چې هغوی خبره مني صفا، دویم هغه چې صفا انکار کوي خبره نه مني، دریم مذبذبین چې منافقان دي. د دې ځای نه دویم باب ذکر کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. د دې ځای نه والا د والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون آیات نمبر 39 پورې. دا باب مشتمل ہے پشپگو امورو باندے. اول دعوت د توحید پدې 21 نمبر آیات کې سره د 5 دلائل عقلیهونه چې یو نفسی دي بل علوی یا علوی دي، درم سفلی او سلورم وسطی. پا آیات 21 و 22 کے درم تخویف اخروی د پاره د نمنون کو چې خبر نه مني یعنی دعوه د دین صورت نه مني یا دعوه د قرآن نه مني په آیات 24 کې به ذکر شي. سلورم بشارت د دعوه منون کو د پاره چې دعوه مني دا خبره مني، او پنځم جواب د شبهه چې واردېږي په صداقت الکتاب باندې او په صداقت الرسول باندې آیات 26 او 27 کې. شپږم چې دینو تذکیر په سلورو نعمتونو سره د پاره د منلو د دعوی. اول نعمت تاسو ټولو ته هغه ته ژوند درکړی دی پایات 28 کې هلته به ذکر شي. دا یو نعمت ته چې ټولو له ژوند ورکړی. دویم نعمت د ځمکې چې د ځمکې څیزونه ستاسو د پیدې دپاره پیدا کړي دي پایات 29 کې به ذکر شي. دریم دا چې ستاسو د پلار تعظیمی کړی په استیلاب پانے یا په استخلاف پانے پایات 30 کی به ذکر شي. بابا آدم علیہ السلام یادی. او په تعلیم الاسماء پایات 31 کی به ذکر شي. سلورم ستاسو د پلار اکرام کړی دی په سجده د ملائکو سره او زیاته مهرباني په کړی دا په قبولیت د توبې سره پایات 37 کی به ذکر شي. د دې ځای نه دویم باب شروع کېدو ځکه دعوه نه وکړه.
نو دې ځای نه وایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الناس خلقو آخری پیغمبر ته خطاب ده، داغه وینا ده. نو هغه وایي چې یا ایها الناس اے خلقو، لکه مخکنو انبیاء وبوي یا قومي اے قوم زما، هغوی به د یو قوم د پار را لېږلی شو، نو یو قوم به یادو. اوس د آخري پیغمبر چې راغلی دی نو دا ټول امت ته راغلی دی، ګوره یو قوم ته نه دی راغلی. نو ځکه ورته وایي چې یا ایها الناس اے خلکو. نو په خلکو کې ټول قومونه رالو، نو ګوره هر قوم کو تی مراد اخلی، خو ګوره په ناس کې داخل دی، نو ځکه ناس راوړو. الناس ټول مخلوقی به کې داخل کو. نو اے خلکو عبادت په چا کوئ؟ ربکم الذی، ربکم د رب خپلو. یا ایها الناس اے خلکو اعبدو، بندگی خاص کئ، عبادت خاص کئ د چا؟ ربکم د رب خپلو. اعبدو یعنی اے وحدو ربکم، توحید د رب خپلو منئ، وحدانیت د رب منئ. نو رب څوک ته اوس ته رب ښیي، لکه یو ټکی وي اوس د هغې تشریح کوي، د هغې وضاحت کوي. چې تا ته وي چې اعبدو ربکم، نو چې رب وي چې د رب خپل د رب ستاسو، نو اوس وپېژنه چې رب څوک دی. الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي هغه ذات دی، دا رب هغه ذات دی، خلقکم چې پیدا کړي تاسو، والذین کسان من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو، لعلکم تتقون د دې دپاره چې بچ شئ تاسو د اور نه. که چېرته تاسو عبادت صرف د رب وکړو نو تاسو به څه شئ؟ د اور نه به بچ شئ. کله چې مسله بیان کې قرآن ووایي، مسله د توحید بیان کې، نو یو هغه خلک ته چې صفا به ستا خبره ومني، دویم هغه خلک ته چې صفا انکار به وکړي چې نه یې منو. مړه دا پکې چا راوستي، دا پکې اړومنونه. دریم هغه خلک ته چې مذبذب دی، هم تا لځي هم هغه لځي، کافر او مسلمان دواړو لځي. نو دې ځای نه دې دریم باب کې به دغه درې واړه بیا ذکر شي. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وس ګورا یو آیات کې رته وضاحت کو چې الله څوک دی، ورپسې رته وایي چې ګوره دی الله تاسو د پاره څه کړي دي. الذي هغه ذات جعل لكم الارض چې جوړه کړې دا ځمکه ستاسو د پاره. کوئی په دې مخکې تعریف تی نه پیژندلی چې الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. که په دې تعریف تی نه پیژندلی نو په دې ورپسې وپېژنه. ځکه چې بعضې به وایي چې دا خلک ما پیدا کړی دی، څوک په دعوه وکړي چې دا مخلوق ټول ما پیدا کړی، او دا مخکې چې کوم تیر شوي دا ما پیدا کړي. که چېرته یو سړی دا دعوه وکړي نو د هغه په دعوه باندې رد دپاره دا ورپسې واوره. الذي الله هغه ذات جعل لكم الارض چې جوړه کړې دا ځمکه ستاسو دپاره، فراشن غوړېدلې، فرش جوړ کړی، والسماء بناء او اسمان چت ودرولی دی. ځمکه یې درله فرش وغوړوله او اسمان یې درله چت ودرو، دام کمال دی. دا ځمکه یې فرش غوړولې ده لکه بشتره، که په دې باندې یو سړی ګرځي نو دا دومره نرمه نه ده چې یو سړی پکې په کته ورنال شي، او دومره سخت هم نه ده چې سړي له خپه خوږ کړي. دا په داسې انداز کې ده. که چېرته په دې ځمکه باندې بشتره وانهچې او سملې پې نو هم پې سړی دمه کېږي، خوب پې کېږي. نو دی فرش غوړولې ده، اواره ځمکه ده. که یو سړی وایي چې په دې کې خو کند هم دي، سیندونه هم دي، غرونه هم دي، نو دا توابع دي د دې. لکه ځمکه د اواره غرې پې راټکوالی دی د میخ په شکل کې،
التا سورہ نبا کې براش اخیره سپاره کې. نو دا غر چې په ټکواله د دې د پاره چې د دینه ته پیداواله سارویو ته سر لو شړې لال چې د غر نه سارو لګېډې راوړې واخو یا چې د کرلرګي ختم شوي چې ځان له غوړاس کې راوړې د ستا د پیدې د پاره پیدا کړې. نو په دې خپه کېږم د ځمکه فرش غوړولې ده او ستا د پیدې د پاره. که یو سړی وایي چې سیندونه یې پکې څه جوړ کړي نو دا سیند یې پکې دې له جوړ کړی چې د دې یو ځمکې د یو ځای نه پکې بل ځای ته سفر وکړي. خلک په لانچونو په کشتو کې سفرونه کوي. اوس خو جازونه هم راوتي خو لکه عام سفرونه چې به کېده په اوبو کې به کېده. نو ګوره دا بې پیدې نه دي. دې ته نه یو بله خبره معلومه شوه چې جعل لکم الارض فراشا ځمکه ستاسو دپاره غوړولې ده فرش جوړ کړی دی. نو که مونږ ووایو چې انګریز دې ځای کې لږ خطا شوی دی چې دا دنیا ګلوبل شکل کې ده ګلوب ده مونږ وایو دنیا ګلوب ده که نه هغه بیزوي شکل کې ده. نو که چرته اعتراض مونږ په دغه ځای وکړو چې دا بیزوي شکل کې نه ده نو د دې قرآن د دې آیات سره به مناسبت راشي. یو سوره یاسین کې به هم راشي چې ګوره ځمکه دا اواره ده او ځمکه په ځای باندې ولاړه ده. ځمکه ګوره چورلی را چورلی نه سیارې تی نه چورلی څومره سیارات چې دا تی چورلی. اگر چې دې ځای کې زما سره او د قرآن سره ساینس لږه ډېره منلې ده چې و ځمکه چې دا په ځای باندې ولاړه ده او سیارې ورسره چورلی نوی ریسرچ شوی دی دا خبره یې منلې. بله دا یې منلې ده چې دا ځمکه فرش ته کو دا ګلوب نشي نو خیر دی. یا هغوی وایي چې دا دومره را ګلوب شوې ده که چېرته یو سړی پکې ګرځي د آخري سر نه معلومیږي لہذا دا فرش ته که آخري سر ته ورسې او ګلوب شي نو څه مسله نه ده. نو دا ځمکه یې څه ګرځولې فرش. الذي الله هغه ذات دی جعل لکم الارض چې جوړه کړې ده ځمکه ستاسو دپاره فراشن فرش والسماء بناء او اسمان چت جوړ کړی دی چت یې د پاسه ودرولی. یو خبره یاد ساته څنګه چې اسمانونه ودي دغسې ځمکې هم ودي. اگر چې کوم ځای کې عرض راغلی دی نو په لفظ د مفرد سره ذکر شوی په مفرد سره ذکر شوی خو دا تابع د اسمان دی څنګه چې اسمانونه ودي دغسې دا ځمکې هم ودي. اوس دې کې اختلاف دی د مفسرینو او د محدثینو چې اسمانونه خو د یو بل د پاسه دي خو د ځمکې د یو بل د لاندې دي که داسې حساب دی دی کې بیا اختلاف دی. صحیح احادیث په دې باب کې نه دي وارد چې دا د یو بل د لاندې دي. خو موږ به ووایو چې بعضې علماو دې له ترجیح ورکړی دا د یو بل د لاندې دي. لکه لاندې چې مونږ بور کوي کنو بیا پکې لاندې اوبه راښکاره شي بیا که لږ په کته ځې نو بیا چې دی بله ځمکه پکې راځي. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اوس که دغې معنې دې م الله ونه پېژنتو نو بله واوره د الله بیا څه کوي وانزل من السماء ماء او راوري د اسمان د طرف نه د بره طرف نه ماء اوبو. نو په دغې اوبو سره بیا څه چل کوي فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. نو راوباسي په هغې سره د میوو نه د غلو نه دا غلې پې راوباسي ثمرات پې راوباسي رزقا لکم د پاره د پیدې ستاسو. دې ځای کې ګوره دا معنی وکړه دا ما چې کومه معنی وکړه دا وکړه د ډېرو اعتراضاتو نه به خلاص شي. رزقا لکم د پاره د پیدې ستاسو که دا معنی دې وکړه چې رزقا لکم د پاره د خوراک ستاسو نو ګوره بنګ هم راخېجولی دي غوړاس کې هم راخېجولی دی په دې پټو کې شموخ هم راخېجولی ده. دا مونږ خوړلی شو دا مونږ نشو خوړلی. دا زمونږ د پیدې دپاره دی کله چې بنګ او غوړاس کې ورېبو نو د دې نه به ته جارو جوړه کې نو ځای به پې جارو کې نو رزقا لکم د پاره د پیدې ستاسو پیدا دې ترې واخېسته که نه په جارو چې ځای جارو کې پیدا ترې خلک والي شموخه ورېبې څارولی راوړې څاروي پې ماړه شي دا دې مونږ پیدا واخېسته. خو که دا معنی وکړي چې د پاره د خوراک ستاسو نو ګورئ بنګ بیا د خوراک شی نه دی بیا که اصل لبوزی هغې له بځي. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم نو راوباسي په هغې سره د میوو نه د هر قسمه غلو نه رزقا لكم د پاره د پیدې ستاسو. فلا تجعلوا لله اندادا فلا تجعلوا نو مه ګڼئ د الله سره مه جوړوئ د الله سره مه ګرځوئ د الله سره اندادن شریکان
د تجعلو چې هر معنا کوي فلا تجعلو نو مګنئ الله تعالی سره فلا تجعلو نو مګرځوئ د الله سره فلا تجعلو نو مجوړوئ د الله سره اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ چې دا کارونه الله تعالی کوي دی باندې هر څوک پوهی چې دا کارونه الله کوي فلا تجعلوا لله نو فلا تعتقدوا لله فلا تجعلوا فلا تعتقدوا عقیده بد الله نه بغیر په بل چا نه لري انداد وانتم تعلمون انداد د الله تعالی صفت مخلوق لور کول دیتا تسویه فی الحب وی دا الله صفت چې د کله مخلوق لور کو دا تسویه فی الحب دا سورہ بقرہ آیات نمبر 165 کے وراش امام ابن قیم رحمہ اللہ خپل کتاب الاغاثہ کې یو خبره کوي هغه وایي چې څوک د غیر الله سره د حد نه زیات محبت کوي نو دی مشرک ته ها چې د الله نه علاوه د بل چا سره د الله نه زیات محبت کو دا سړی مشرک ته او شرک خو تاسو ته پته لري شرک اعتقادي کفر دی لہذا څوک چې د خپل مور او پلار سره دومره مینا کوي چې د الله مینه پکې پایمال کړي دا سړی مشرک دی چې یو سړی د خپل ښځې سره دومره مینا کوي چې د الله مینا او محبت پکې پایمال کړي دا سړی مشرک دی که یو سړی چرته د چا سره په غلطه طریقه باندې محبت ساتي او غلطه لار اختیاري د الله محبت پکې پایمال کوي دا سړی مشرک دی لکه بعض خلک چې ښځه ورته وایي چې الکه ګیره به خره ګیره به کټکئ کلین شو وکئ نو که چرته د ګیره پرېښې وه او د ښځې د مینې د لاسه د ګیره وخوری دا سړی مشرک دی او دغه مشرک چې دی دغه سړی کافر دی ځکه د الله حق پکې پایمال کو اوس ګیره خریل اسې هم ګناه ده چې څوک یې اسې خري اسې ګناه ده وړکۍ ګناه ده خو چې یو سړی د مخلوق د رضا دپاره یې وخریله دا سړی اوس مشرک دی کافر دی دا مخکنی ګناهګار دی دا ورپسې کافر دی که یو سړی ته د ښځې په مینه او محبت کې دومره جوړتلی دی چې هغه ورته وایي چې پلانکیه مونځ مه کوه قرآن ته مه کښېنه درس مه کوه قرآن مه وایه او د دغې ښځې دپاره دا قرآن او دا مونځ پرېښود دا سړی مشرک او کافر دی دې ته تسویه فی الحب وایي چې ته چې دی نو د مخلوق په مینه کې دومره جوړتلی چې د الله مینه دې پکې پرېښې ده دې ځای کې امام ابن قیم د خپل کتاب کې یو خبره کوي هغه وایي چې څوک د الکان او جنکو سره دومره محبت کوي چې دې پکې د الله محبت پریدي او هغه پکې پایمال کوي دا سړی مشرک دی دا سړی څه دی مشرک دی هغه پکې یو بل ښکلې خبره کوي هغه خپل کتاب کې لیکي هغه وایي چې څوک د ښایسته مخونو شوق کوي او په دې الکانو او جنکو پسې ګرځي د دې سړي آخري خاتمه چې دغه په کفر کېږي دا سړی چې مري دی به کافر مري دی مسلمان نه مري دا هغه خپله خبره کړې خپل یو تفرد پیش کړی دی چې د دې سړي آخره خاتمه هغه په کفر ده نو لہذا الله دې موږ د دې خبرې نه وساتي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون نو مګنه الله تعالی سره شریکان او حال دا چې تاسو پوهیږئ چې دا کارونه الله تعالی کوي چې دا کارونه څوک کوي الله تعالی کوي نو دا کارونه دغه مه کوئ د الله سره پکې بل څوک شریک مه جوړوئ د الله سره پکې بل څوک را مدد شو ورته مه وایئ لکه نن سبا عامه ده انداد دا سیز عام کړی دی چې د الله په محبت کې به ورسره بل ور داخل کړی چې خپل ملګری او دوست یې ورته ووایي چې مه یې کوه هغه به یې نه کوي چې که چېرته د چا دوست چا ته ووایي چې دا فرض مونځ مه کوه دا فرض مونځ مه کوه جومات ته مه ځه دا جمع مه کوه دا واجب پرېږده نو د انداد کې دې راوست دا سړی مشرک دی دا سړی مشرک دی
کچرتا دا چا چې کړی دا که په دې نیت کړی چې دا سړی منځونه کی دغه سړی مشرک دی او چې دا چا په عمل وکړو او دا منځ ونه کو جمعات ته رانغی دغه سړی مشرک دی فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون نو مګنه د الله تعالی سره م جوړوي د الله تعالی سره شریکان وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ چې دا څه کارونه چې کوي نو د الله کوي بس ده بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس عبدوا اے خلقو بندگی خاص کې ربکم در رب خپلو ربکم دا کوم ضمیر ستاسو دی خدا رب ستاسو کړه الذي غزات خلقکم چې پیدا کړی تاسو الذين کسان من قبلکم چې تاسو نه مخکې لعلکم تتقون د دې لپاره چې بچ تاسو د اورنا الذي هغه ذات د الله یادها الذي الله هغه ذات جعل لكم الارض چې جوړ کړی د ازمکه تاسو د لپاره فراشن غړېدلې والسماء بناء او اسمان چت ودرولې ده وانزل او راوري من السماء دبر طرفنا مانوب پاخرج به نور او باسی پاغه سرا من الثمرات دار قسم غلونا دار قسم میونا رزق لكم د پاره د پیدې تاسو فلا تجعلوا لله فلا تجعلوا نمغنه د الله سرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دا چې تاسو پوهیږئ چې دا کارونه الله تعالی کوي تاسو به خپوي الله دې عمل کولو توفیق